كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. مشرانو خدمت کی درخواست چې جمع په یوځای کو ان شاء الله بیان ختم شي نو جمع په یوځای کو. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. انتہائی معزز و مکرم جناب صدر مجلس، پسٹیج میں تشریف فرما استاد العلماء حضرت مولانا سید گوہر شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انتہائی معزز و مکرم جناب حضرت مولانا جمیل احمد صاحب، جناب ارشد عبداللہ صاحب، جناب حاجی دانشمند صاحب، ما سرا پا وفد کی تشریف راوڑن کے حضرت مولانا احمد علی درویش صاحب، جناب نصیر مروت صاحب، حاجی دانش اسرار صاحب، پسٹیج میں تشریف فرما ہارون خان، سعد ارشد عبداللہ صاحب اور زمنگا ددغ یونین کونسل مشر اور صدر حضرت مولانا عبداللہ صاحب، پسٹیج میں معزز علماء کرام اور زمنگ دغ عظیم اور دی مقدس مجلس تشریف راوڑن کو اللہ رب العزت زمنگ ستاس راتل کے ناصرل دین اسلام خبر کول اوریدل او خصوصاً پدی ملک خداداد پاکستان کے دے اسلامی نظام دا سربلندی او دا نفاذ دا پارا پکر من کېدل دا عرص دی اللہ رب العزت پخپل دربار کے پا عبادت من قبول و منظور گرزئی. وگو عزت من ټولو نمخ کے حاجی نظیر صاحب او داغوی جملہ خاندان تا دا مفتی محمود صاحب پا دغا کاروان کے دا جمعیت علماء اسلام پا دغا کاروان کے دا علماء او دا حفاظ پا کاروان او پا دے قافلہ کی پا شمولیت مدی مبارک بادے پیش کوم. وگو عزت مندو حاجی نظیر صاحب او داغا جملہ خاندان داغا دوستان چکم فیصلے دا جمعیت علماء اسلام پا کاروان او پا قافلہ کی دا شمولیت اکڑلن نو دا فیصلے دیر ٹک اکڑا او دیر بروقت اکڑا. وگو عزت مندو زہ حاجی صاحب تویم چی با آسان و الفاظ و خطاب جمعیت علماء کی شمولیتوں کو خود دے لگ تفصیل دے تا نن صرف جمعیت علماء اسلام کی شمولیت نہ بلکہ تا دا پاکستان دا 25 لاکھ علماء پا کاروان کی شمولیتوں کو نن تا دا پاکستان دا 50 لاکھ حافظان و دا قاریان پا کاروان کی شمولیتوں کو نن تا دا پاکستان دا تبلیغی مراکز پا کاروانوں کی شمولیتوں کو نن تا دا پاکستان دا خانقاہونو پا کاروان کی شمولیتوں کو نن تا 27,000 مدارس پا کاروانو پا قافلہ کی شمولیتوں کو. وگو عزت مندو زدانویم چی عجی سے پرون بد سڑے و نن خساڑے رسکا جی جمعیت تراغے. وگو عزت مندو حاجی سے وہ دا خاندان پرونم خخالک و ننم خخالک تے خو لیکن دا پرونو دا نن فرق تے خواہ. پرون دا دوی مثال دا ملغلرو دا پا پیالو کی پا بکسونو کی پرتو او نم دا دوی مثال دا آغا ملغلرو دے چے آغا پا تسپو پا تار کی او پیلن لشرو پا دوی من دی با ذکر دا لا الہ الا اللہ کی گی خواہ. نخواگو عزت مندو آجی سے تویم چے تا جمعیت علماء اسلام ترار نن ستا پر آتک با دا جمعیت علماء دا علماء کاروان مضبوطی گی نن بستا پر آتنو منتے دا پاکستان 27,000 مدارس پر مستحکم کی گی نن ستا پر آتلو با پا دنیا کے دا لا الہ الا اللہ چگہ چسو کوئی اغیط و قوت ستا پا وجہ من ملاوی گی خواہ نن تا دا لا الہ الا اللہ دا آواز دا قوت ذریعہ و سبب و گرزے دے. وگو عزت مندو حاجی سے تبراتک من من خوش آمدید وایو منگو تا ویلکم کو مرحبا ورطا وایو او مبارک بادے ورطا پیش کو. وگو عزت مندو حاجی سے وہ دا خاندان پتا سے کاروان کی شمولیتوں کو چی دا پاکستان دا نورو سیاسی کاروانونو غنی کاروان نہ دے
خوږو عزتمند د ملک ډېرې پارټیانې سیاست کوي. پاکستان مسلم لیگ نن د هغې مشر نواز شریف صاحب دی او دا سلسله به قائد اعظم صاحب ختمه د اخوا څه نشته. خوږو عزتمندو پیپل پارټي نن دلته کې سیاست کې نن مشر زرداری صاحب دی په بټو صاحب باندې دا سلسله ختمه د اخوا څه نشته. خوږو عزتمندو عوامي نیشنل پارټي هم سیاست کې نن د هغې مشر اسفندیار خان دی او دا سلسله به باچا خان بابا ختمه د اخوا څه نشته. واحد په پاکستان کې جمعیت علماء اسلام دا سیاسي کاروان او قافله ده چې کله ته د دې مطالعه شروع کړې نو د دې په مطالعه کې به کله ستا ملاقات کېږي د شهید اسلام مولانا حسن جان صاحب سره، کله به ستا ملاقات کېږي د کوړي مولانا عبدالحق رحمه الله سره، کله به ستا ملاقات کېږي د مفتی نظام الدین شامزی صاحب سره، کله به ستا ملاقات کېږي مفتی اعظم خوږو عزتمندو د اولیاء سردار حضرت مولانا مفتی فرید صاحب رحمه الله سره. او خوږو عزتمندو دا سلسله په دې ځای ولاړه نه ده. کله به ستا ملاقات کېږي د هزاروي بابا سره او کله به ستا ملاقات کېږي د مفکر اسلام مولانا مفتی محمود صاحب سره. او خوږو عزتمندو دا سلسله په دې ځای ولاړه نه ده. کله به ستا ملاقات کېږي د حضرت مولانا حسین احمد مدني صاحب رحمه الله سره او کله د ابوالکلام آزاد صاحب سره، کله د شیخ الهند صاحب سره او کله د قاسم نانوتي رحمه الله سره. دا سلسله په دې ځای ولاړه نه ده. بالاخر ستا ملاقات پکېږي د صحابه کرامو سره او د جمعیت علماء اسلام د کاروان او د قافلې انتها په صحابه هم نه. بالاخر به ستا ملاقات کېږي د جناب محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام مبارک سره. خوږو عزتمندو نو چې په کوم کاروان کې نن تاسو د شمولیت اعلان وکړلو نو خوږو عزتمندو د دې کاروان او د دې قافلې تاریخي تسلسل د جناب محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام مبارک باندې ودرېږي. نو خوږو عزتمندو موږ نن د ټول کلي ته چې کوم دی نو مبارکبادي پیش کوو چې تاسو نن د علماو کاروان او قافلې ته راغلی. انشاءالله العزیز تاسو په تعاون باندې به الله رب العزت په دې ملک کې چې د اسلام خلاف څومره اوازونه دي ستاسو په راتګ او ستاسو په ودرېدو باندې به هغه ختمېږي او دلته به یو آواز وي، هغه هم صرف د اسلام آواز به وي انشاءالله العزیز. خوږو عزتمندو ګوره زه دا خبره مختصر کوم، مانځه ټایم هم د ملګري به تنګ شوي ومي، تاسو د ډېر وخت نه ناستې او زمونږ د مجلس نه حضرت مولانا عطاء الرحمن صاحب امیر جمعیت علماء اسلام صوبه خیبر پښتونخوا هم دعوت دوی ورته ورکړی خو د انتهایی زیات مصروفیت او د ډېر لرېوالي په وجه باندې هغوی تشریف چې کوم دی نو را نه وړلو او هغوی چې کوم دی نو عذر پیش کړلو. به هر صورت چې ژوند دی او زندګي وي دا مشران به دلته بیا راځي او تشریف به دلته راوړي انشاءالله. خوږو عزتمندو زه د یو دوو خبرو تاسو ته وضاحت کول غواړم. یو دا چې د علما سیاست ولې کوي او دویم دا چې د علماو د سیاست واو تا ته څه فایده میلاو شوه. نمبر 1 ایرونو یاد ساتئ نن عالم کفر په پاکستان کې د مسلمانانو د اسلام چې څوک مونږ اودس کوي د هغې خلاف نه دی او تاسو هم په دې دوکه کېږئ چې یاره په تا کې په نواز شریف کې څه فرق دی، هغه هم مونځ مني او ته هم مونځ کوې، هغه هم روژه مني او ته هم روژه نیسې، هغه هم زکات ورکوي ته هم زکات ورکوې، هغه هم حج کوي او ته هم حج کوې. په دې کې چې کوم دی نو فرق څه دی؟ خوږو عزتمندو دا مونځ روژه او حج د دې نه انکار خو زرداري صاحب هم نه کوي، د دې نه انکار خو عمران خان هم نه کوي او نن عالم کفر هم تا سره پاکستان په دې خبرو متفق دی که ته مونځ کوې نو کوه، روژه نیسې نو نیسه، زکات ورکوې نو ورکوه، که حج او عمره کوې نو کوه. ای رونو یاد ساتئ نن زمونږ د عالم کفر سره جنگ د مونځ جنگ نه دی، د روژې جنگ نه دی، د زکات جنگ نه دی، د حج جنگ نه دی. دا مونځ او روژه او حج او زکات دا موږ په انډیا کې چې پاکستان نو آزاد شوی هلته هم دا کار موږ کولو. نن د امریکې او د برطانیې مسلمان ما او تا نه ښه مونځ کوي، زیات زکات ورکوي، حج عمره کوي، روژې نیسي. خوږو عزتمندو نن د عالم کفر سره د جمعیت علماء اسلام جنگ دا د مونځ او د روژې او د حج او د زکات نه دی، زمونږ جنگ بل جنگ دی او هغې باندې لږ ځان پویه کوي. خوږو عزتمندو
نن عالم کفر تاسو ته وایي چې موږ د مونځ او د روژې د حج مخالف نه یو، موږ اسلام منو به حیثیت عبادت. موږ ورته نه، اسلام برا سره به حیثیت عبادت نه، اسلام به حیثیت نظام را سره تسلیمه. عالم کفر وایي چې نه، اسلام به حیثیت عبادت منم، به حیثیت نظام نه منم. هغه وایي که دنیا کې نظام وي نو کیپیټلزم به وي، کمیونزم به وي، سوشلزم به وي، یهودیت به وي، عیسائیت به وي، نظام به اسلام نه. قائد ملت اسلامیه مولانا فضل الرحمن ورته وایي که چېرته دنیا کې نظام وي نو نظام به د اسلام وي، بل نظام د سره نه منم. نو تاسو پوه شئ ورونو، تاسو پوه شئ چې دا جنگ دا د ملک جنگ دی که دا د نظام جنگ دی؟ وګو عزتمندو دا د نظام جنگ دی. ښه نن جمعیت علماء اسلام د سعودي نظام خلاف نوټس واغوستلو او یو سیمینار یې وکړلو. نن د تمامي دنیا عالم کفر او یهودیان د هغوی تبه ده او هغوی پریشانه دي چې مسلمانانو د سعودي نظام خلاف د یو اسلامي بینکارۍ تصور دنیا ته ورکولې ورکړ. هغه وایي که بینکنګ نظام وي نو دا به زما وي، اسلامي نظام د سره نه منم. که عدالتي نظام وي نو وایي زما به وي، اسلامي نظام د سره نه منم. خوږو عزتمندو که د حکومت د چلولو نظام وي نو وایي نظام به زما اسلامي نظام د سره نه منم. ښه انشاءالله چې ستاسو غونده کې تکړه پښتانه ودرېږي، انشاءالله د نظام به چوټي کوي او دلته به نظام الله نظام د اسلام راولي. نعره تکبیر! جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن جناب مولانا طاول حق درویش سے. خوږو عزتمندو په دې صوبه کې یو 15 کاله حکومت زمونږ حضرت مولانا ګوهر شاه صاحب هم کړی او 15 کاله بعد بیا زمونږ د عوامي نیشنل پارټۍ هم کړی او د هغې نه بعد دا 10 کال چې کوم دی نو دا د پی ټي آی د حکومت هم دی. خو د درېو واړو حکومتونو کې درته فرق ښیم، خو تاسو به لږ ایمان تېروئ او نه به راسره کوئ. خوږو عزتمندو چې کله په 2002 کې د مولانا ګوهر شاه صاحب حکومت راغی، د علماو حکومت راغی، ټولې خبرې درته نشم شمارلی ځکه ټایم لږ دی، خو یو خبره سره صرف شمارمه چې ستاسو ذهن ته دا خبره راشي او تاسو را سره په دې اتفاق کوئ او که نه کوئ دا ستاسو خوښه ده. خوږو عزتمندو کله چې د علماو حکومت په 2002 کې راغی نو علما د ټولو نه لویه خبره دا وه چې دا ستاسو غوندې غریب او عاجزان فقیران خلکو، نو لهذا عاجزانو فقیرانو ته بیا د خپلو خلکو د مسایلو پته لګي. ښه نو لهذا دی بیا د هغې مطابق چې کوم دی نو عمل درآمد کوي. نو چې کله موږ ته حکومت میلاو شو نو موږ په وزارت تعلیم کې خوږو عزتمندو دلته کې مو چې کوم دی نو تبدیلیانې شروع کړلې او په دې کې مو عمل درآمد شروع کو. خوږو عزتمندو د 2002 نه مخکې ووایه په ایماندارۍ د دې نه مخکې ستا بچي دپاره تعلیم مفت که په پیسو منتې و، کتاب مفت که په پیسو منتې و. خوږو عزتمندو زما د حکومت نه مخکې د دې صوبه خیبر پښتونخوا 10 لکه ماشومان د کراچۍ او د لاهور په بازارونو په ډیرانونو به ګرځېدل، پردی چپلې او بوټان به پالش کول. کله چې د علماو حکومت راغی د هغوی د لاسو نه پردي بوټان او چپلې وغورځولې او د هغې په ځای ورله مفت کتاب په لاسو کې ورکړه. ورکړه که ورې نه کړه ووایي که نه د 2002 نه مخکې به چې یو ماشوم په 3م کلاس کې پاس شو نو چې نتیجه به ووته نو کور ته به نه راته چې مور له خوشخبري راوړي، په لاره کې به په نورو کورونو ګرځېده چې په کوم کور کې به ماشوم د 4م نه 5م ته پاس شوی نو د هغه مور ته به مینت کولو چې ستا زوی خو ازم 4م نه 5م ته پاس شو، دا زاړه کتابونه ما منې خاص که په نیم قیمت داسې وکه نه ورونو. نو چې په نیم قیمت پې کتاب پیدا کړو نو بیا به مور سره د نیم قیمت پیسې هم نه وې، کله به ورله غنمو دانې خرڅولې او کله به ورله چرګې او کله د چرګو هګۍ به یې خرڅولې. دا صورتحال وکړو نه ورونو. خوږو عزتمندو چې کله د علماو حکومت راغی نو خوږو عزتمندو ستا د بچي په دې پاکستان په قومي خزانه کې د 1947 نه ستا حق خو دا حق تعالی چا نو درکړی چې کله علما راغلل او دا ستا د بچي د حقوقو جنګ یې وکړو د دې قومي او سرکاري خزانې نه د دې ملک د جرنیلانو بچو مفت تعلیم حاصلولو خو ستا د بچي پکې ځای نو علماو جنګ وکړو او ستا د بچي حق د پاکستان د سرکاري خزانې نه راوویستو د کتاب په شکل کې او ستا بچي له ستا د کور په درشل بغیر د رشوت نه ورکړه.
ورمکو که ورمنکو ستاسو د بچو نه د کتاب په ورکولو کې چاته نه یو پیاله چای غوښتې ده چاته نه رشوت غوښتې دی خوږو عزتمندو 15 کاله موږ حکومت کړی دی په 15 کاله دورې حکومت کې پنجاب حکومت په وزارت تعلیم کې 19,000 کسان بھرتی کړیو د سین حکومت بھرتی نه وکړي بلوچستان حکومت 9,000 کسان بھرتی کړیو دې صوبه کې د علماو حکومت په 15 کاله کې 45,000 کسان په تعلیم کې بھرتی کړیو ټول په میرټ پالیسي بھرتی کړو چانه یو روپۍ رشوت نه دی اغسته ښه څوک ثابتول شي دې چیلنج کوم چې موږ په تعلیم کې 45,000 کسان بھرتی کړي یو استاد پاسې دی شي چې وای چې موږ نه 15,000 روپۍ رشوت اغسته یا 1500 نه اغسته ده ان شاء الله الذي دا به نه وای ښه زه نه 13 نه الیکشن ته ولاړم نو ماته وزیر تعلیم سے وای پلیالي سے ودلته یو کور دی هغه ته ماسکن ښکارا کیږي خصوصي ملاقات پکوم ولې وی هغه کې ما 2 کسان بھرتی کړي دي یو ورور او خور نو ما چوتن چې جلسونه پاروښ شو چې دغه کور ته لاړم نغې منبر 2 سری جنډي ولاړې وي موته پلیالي سے نو د 2 سری جنډي ولاړې دي ډیر ډیر ورختا وا غوسنا غوندم دغه طبيعت ډیر خراب شو چې مشکل خو د طبيعت خراب نو ما غالک نه تاسو کو موته لکه تاسو غرور او خور 2 کسان مولانا سے بھرتی کړي نو تاسو په کور مې دا 2 سری جنډي سکي ومنګه خو په میرټ باندې شي ومنګ سره خو چا سه احسان نه کړي نو ما ورته وی چې 50 کاله جنگم دغه جنگو چې په میرټ باندې ستا حق تعالی چا نه در کول مولانا غستا حق تعالی درکخه دا حق خو ستا مخکم جوړیدل مخکې در چا در کولو نو د مولا کمال دا چې دا حق راوښ کول تعالی درکخه قسم په خدای ماته د وزارت تعلیم هغه ډایرکټرانو معلوم دي چې په جیب کې به اډرونه ګرځول او چې چا سره به مینه پیدا شو نه جیب نه به اډر راوي سو نوم به ورل پیولي کو ورته ته د 80 او د ټي ټي استاد شوخه داسم یو وختو لیکن روستو چې کله د علماو حکومت راغی به سمه تبدیلی رااله فغو عزتمندو دې صوبې ته د ټولو ناول بلا سود بنکاری دا منګه ور کړی دغه دې صوبې ماشومانو ته مفت تعلیم چې کم نه دا منګه ور کړی دغه په دې صوبه کې د کارونو د جال بچاولو د بنیاد او د شروعات دا منګه کړی دغه ان شاء الله الذي تاسو ودرېږئ ته مرکزی سطح چې زموږ حکومت راشي ان شاء الله العزيز بیا تعلیم او ګیس نه او بجلی نه بیا به د ملک نظام به بدلو ان شاء الله العزيز بیا به نظام اسلامي ان شاء الله العزيز هغه عزتمندو زمنګ نه بعد بیا عوامي نشنل پارټي لالته حکومتو کو 15 کاله او چې باغی کې کوم بدامنی تیر شوی دا یا باغی کې چې کوم بي اصولي هغه مې باس نه کو بس اپرې دی خدا لس کاله چې دا زمنګ د نور کوم کاکا راغله دي چې نه اخوا سشته او نه دی خوا سشته په دې لسو کالو کې اس تاسو پښتنو تاسو کې دا مصیبت ته پتا سو هیر ډیر راضی ښه اس تاسو نه تاسو کوم دی کاکا تاسو سره وعده کړی و کنه عمران خان چې مال حکومت راکې زه بدلته کې لوډ شیډینګ ختم کوم لوډ شیډینګ ختم شو وې د لوډ شیډینګ به داسې ختم کوم چې ماشومان به د لوډ شیډینګ په استلام نه پويږي چې لوډ شیډینګ څه ته وایي ښه د 400 پښتنو تاسو نه تاسو کوم تاسو سره وعده کړی و چې مال حکومت راکې دا کم نوجوانان چې بیروزګار دي دا ټول به روزګار کوم او پاکستان کې به د روزګار داسې مواقع فراهم کو چې د عربو شیخان بدل ته مزدوري راځي اے پښتنو تاسو چې سهار ناشتاو کې د کور نه بهر راوځي د عربو شیخان نه مزدوري راغلي تاسو ته هم کنه تاسو لا خوش قسمت په خار خاریو کې د دې غریب خلکو د لاسه چې کوم روزګار واغیم ته نواخستلو او تاسو ته ویلو کو نو ویل چې مال حکومت راکې نو زه به تاسو له 1 کروڑ نوکریان درکم تاسو کې د سم نوکریان راغلي دي هارون خان تاسو د کلی ته بسمر راغلی تنګی ته یره یو 2000 خو راغلی خوګو عزتمندو نو تاسو ته ویلو چې 1 کروڑ نوکریان به درکو نو تاسو ته به ملاو شوي خوګو عزتمندو تاسو ته ویلو چې موږ له حکومت راکې 50 لک کورونه به جوړو ما او تاسو کې به مفت تقسیمو ما تاسو کې څومره مفت کورونه تقسیم کړل په پیښور کې او په خار خاریو کې خلک د شته کورونه تجاوزات په نوم باندې هغه نه اخلاص کړل او خوګو عزتمندو دا خبره تاسو ته کړې و چې کله په قوم منتي منګای مسلط کیږي او ګرانی راځي نو تاسو پوه شئ چې د دې قوم مشر غل لخوا نو خوګو عزتمندو د ټول نه زیاته ګرانی په دې قوم باندې چا مسلط کړه دا یو غټ سره غونی وزیر دی هغه به خلکو له مشورې ورکولې په تقریر کې وی خلک وایي چې چینی ګران شوه په یو پیاله کې 2 چمچ چینی لګی نه یو چمچ پکې اچوا صحت ته بدیم پایده یول ته بد چینی بچاتم درازي ښه دا مشورې بیا خلکو لور کولې په دې خبره پوي کړه هغه بل یو پکې موږ د ثوابي والا وی هغه وی خلکو ته وای چې لکه وړ ګران شو وی دا کار خپل لاس نه ټیکيږي
وی زما مشوره دا ده چې تاسو دا ډوډۍ ډیره مخورئ د غنمو دا ډوډۍ پښتانه ډیره خوري دې سره بیا شوګر او بلډ پریشر دا مو سره تړلی وی زما مشوره دا ده چې څوک 3 ډوډۍ خوري نو یو خورئ یو به د صحت پیدا کیږي او دویم مو ته وړو پیدا هم کیږي ښه په خپل بارزانی راشي نو خوګو عزتمند دا مشورې بیا اخره کې مونږ تاسو لرا کولې خوګو عزتمند او بل طرف ته بيدانی نو دا خو د بيدینۍ لیډرو د بین الاقوامي دنیا سره دا معاهده ساين کړې و هغه ورته مونږ تعالی حکومت درکو خو په دې شرط چې ملک کې اسلامي مدارس بندې خود ته دا پته نه و چې د اسلامي مدارسو څوکیدار مولانا فضل الرحمن د سټاپلارم مدرسې نشي بندولې ښه او ورته ویلې مونږ تعالی حکومت درکو د پښتنو نه د پښتنو کلچر ختمه اسلامي روایت په ختمه اسلامي تهذیب په ختمه دا ګیرو پټکه او د لونو د خويندو په سر د حیا پردي لو پټه په ختمه د دا پته نه و چې د دې مخې ته څوکیداران علما ولاړ دي مونږ ورته دا خاوره د اسلام دا د ملک د اسلام دا قوم مسلمان د دلته به اسلامي تهذیب مغربي تهذیب سټاپلارم نشي مسلط کولې کا وګو عزتمندو د سره دا معاهده کړې و چې په دې شرط بدل حکومت درکو چې د مفکر اسلام مولانا مفتی محمود رحمت الله علیه د ژوند په کاوشونو چې کم قادیانه اقلیت ثابت شوی د په آئین کې دی به واپس مسلمان ثابته مونږ ورته وایو عمران خان چې تر څو پورې د جمعیت علما اسلام د کاروان او د قافلې یو سپایم ژوندی وي ستا پلارم قادیانه واپس نشي مسلمان کولی دا کافر او دی او وي به انشاءالله قرباني به ورکوئ انشاءالله ودرېږئ به انشاءالله او خوګو عزتمند 2023 را روان دي نو تاسو به د حضرت شیخ سے په قیادت کې چې کوم مشران دلته کې ولاړی الیکشن ته نو تاسو به سره ودرېږئ مرسته به کوئ انشاءالله پاس کوئ به کنه انشاءالله خوګو عزتمند خبرې مې ډېرې په زړه دي وخت مختصر دی د مازیګر ټیم دی دا صرف نن د حاجي صاحب او د هغوی د خاندان او ستاسو د شمولیت لپاره راغلی وو بیا به راځو انشاءالله العزیز او بیا به تفصیلي خبرې او تفصیلي بیانات پکو که الله رب العزت نه منظوره وي خاد او آباد او عزتمن قدرمن اوسېږئ په اخره کې د حاجي صاحب د فیاض صاحب د الیاس صاحب د مولانا عبدالله صاحب زموږ حضرت مولانا صاحب تشریف فرما دی د دوی او د دغه جلسې د جوړولو چې څومره انتظامیه د ټولو شکریا ادا کوم الله مخاد آباد خوشاله عزتمن کامیاب او کامران او په هر میدان و الله رب العزت سربلا لري واخر دعوان دا کم ملګری چې شمولیت کې زر ترتیبوار نمونه عالم او بس راځي مشران وو ته ټوپه پسري او بیا خپل ځای باندې کینی زه اول حاجی نذیر محمد صاحب حاجی بشیر محمد صاحب گوهر علی صاحب مختار علی صاحب شعیب جان سہیل عبدالوهاب عامر عمیر عباس وقاص حضرت حسین جواد جاوید علی سیام هارون سجاد علی اعزاز علی روید علی واجد عمران اکرام شیخ شیخ عبدالله رحمان شریف الله زاهد مکرم شاہ حبیب اللہ ورفیق عادل آفتاب بلال احسان علی ولید اشفاق فرحات وهاب انس اویس شایان عزیر جلال محمد نصیر عبداللہ محمد رحیم مسعود محمد حضرت ظفر علی شریف اللہ جامزیب نیاز علی داود انضمام غنی سعید ساجد فقیر تیشان بار علی حیدر جنید بشر نعمت اللہ عبد المنیر بابا لونگی عثمان مجاہد لال بادشاہ عرفان اللہ جانزیب ایاز مفتی آباد امان اللہ محمد عمر حاجی سلیم ظاہر شاہ گل نواز امجد مفتی آباد اور شہاب الدین حضر خان اختر گل حذیفہ خان حسین حورو اکبر خان پاکستان
اکبر خان پکې نشته نو چې دا ولې حسین خوردا 84 کسان دي تقریبا الکه چې بیا تا لپاره جلسه جوړو خو راځه کنه دې په سر کوو بیا بسر جلسه جوړو کوم پاده په خپل